الرحمن الرحیم. د شرع څلورم دلیل قیاس. د قیاس نه هم تجوید د هغې فرضیت ثابتېږي. هغه داسې چې قرآن مجید عربی ژبه کې دی او د تجوید خلاف چې چا تلاوت وکړو نو دا بعضې وخت کې عجمې ته اوري، بلې ژبې ته اوړي. لکه مونږ فا وایو، فا نو دې کې که چا د دواړو شونډو میلاو کړه نو دا پا شوه، پښتو والا شوله. او دغه شانتې د حرکات که چا مجهول ادا کړله. او بل دا چې د تجوید قیاس دا سړی وجنګوي چې د دې تجوید والا یو سړی تلاوت تجوید سره وکړي او بل یو عام سړی هغه تجوید والا چې دی هغې خوند پیدا کړي، د قرآن حسن پې نور هم ښکلي شي. بله خبره په قیاس کې دا ده چې علما په دې متفق دي چې د قرآن ترجمه فرض ده، ترجمه صحیح ترجمه وکړل فرض دي. او قرآن د دوو خبرو مرکب نوم دی، د الفاظ او د معنا. نو په معنا باندې علماو ډیر زور ورکړی چې ترجمه صحیح ترجمه وکړل دا فرض دي. نو تاسو به دلته د الفاظ په دې ترجمې باندې ور قیاس کې چې څنګه ترجمه فرض وه صحیح وکړل، دغه شان تلفظ صحیح تلفظ وکړل هم فرض دي، ځکه قرآن د دوو خبرو نوم دی، د الفاظ او د معنا دواړو. د دې نه دا قیاس نم ثابته شوله. او بله خبر دا ده چې د فقهاو اقوال یو سړی کوي چې یاره دا خو قاریانو د ځان نه خبرې راوښکې دي، فقهاو دې کې څه خبرې نه دي کړې. نو اول خبره خو دا ده چې د تجوید او واضعین د تجوید چې چا بنیاد ایښی دی هغه خلیل صاحب، سیبوی فرا صاحب دی او ابوالاسود دؤلي، دا د نحو امامان دي. ښه دغه شانتې علامه جزري رحمت الله علیه پوره لوی فقیه دی، ملا علي قاري رحمت الله علیه لوی فقیه دی. ښه دغه شانتې جزري رحمت الله علیه فرمایي چې دا قرآن چې دی د تجوید نه خلاف هغه فتوا وباسي، فتوا دا وباسي چې او خپل جزري یو شعر راوړی، والاخذ بالتجوید حتم اللازم، والاخذ بالتجوید حتم اللازم. تجوید سره قرآن ویل ضروري او لازمي دی. من لم یجود القرآن آثم، څوک چې د تجوید سره قرآن نه وي هغه ګناهګار دی. او یو دوه فتوی جزري رحمت الله علیه وښکي دي. دا پوره لوی علامه تیر شوی دی، په هر فن کې دی ماهر، خو په تجوید کې بیا ډېر ماهر، قراءاتو کې کتابونه لیکلي دي، فقه کې فقهاو کې تفاسیر هم لیکلي دي. نو ده لیکلي دي چې یو سړی د تجوید نه خلاف قرآن وی او خوا کې ورسره بل سړی ناست دی او هغه قسم وخوري چې قسم دی دا قرآن نه دی، نو دا قسم والا دروغ کېدی نشي، دا خانس نشو. بله فتوی اوښکې ده که یو سړی مدرس دی او طالبانو ته د تجوید نه خلاف قرآن حفظ کی، نو دې د تنخواه او د اجرت اخیستو مستحق نه دی. دا هغه فتوی اوښکې دي. دا شانتې ملا جیون رحمت الله علیه تیر شوي دي، فقهاو کې دی فرمایي چې الله تعالی د قرآن د تجوید سره نازل کړی دی او بیا په قوم باندې د تجوید سره ویل فرض کړي دي. ښه دا شانتې شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه محدث دهلوي، د دهلي لوی محدث د شاه عبدالعزیز رحمت الله علیه دا فرمایي چې دا ترتیل سره خدای په قرآن وایي چې ترتیل سره ورتل القرآن ترتیله. نو وی ترتیل د اوو خبرو نیم دی په اصطلاح کې. هر یو حرف د خپل اصلي مخرج نه وښکل هغه ویلي دي فقهاو نه دي. او د وقف او د ابتدا خیال ساتل چې زه کوم ځای وقف وکم او کوم ځای نه راتاو شمه او شروع د کوم ځای نه وکمه. او د شد او مد خیال ساتل او د عذاب په آیاتونو باندې د استغفار ویل او د ثواب په آیاتونو باندې د جنت سوال کول او آواز ښکلی کول، غمده کول او آواز د ځای مطابق اوچتول او حرکات ثلاثه زبر زیر پیش ښه صفا او واضحه ویل. نو ګورو دا اوه خبرې ده کړي چې د اوه خبرو نوم د اوه خبرو خیال چې دی وساته دا ترتیل دی. خدای پاک ترتیل سره قرآن وی
د ترتیل خو ما معنا کړې ده د علي رضی الله قول چې دی، خو دلته د اوو خبرو کې په څلورو خبرو تعلق ډایرکټ د تجوید سره، د مخرج خیال ساتل، حرکاتو خیال ساتل، د مد او شد خیال ساتل، دا ټولې خبرې. نو دا د فقهاو د اقوالو نم ثابت شوه چې تجوید انتهایی لازمي او ضروري دی. د تجوید خیال که سړی نه ساتي، د ح په ځای به ها شي، الحمد په ځای به الحمد شي. نو چې د تلفظ د وښویده، د تجوید د خیال نه ساتو، نو صیغه بدله شوه. چې صیغه بدله شوه نو ترجمه بدل شوه، چې ترجمه بدل شوه نو منظم فاسد شو.